نننی مسئلہ دا پا سفر کی سنت کول سنگ دی دی مسئلے تا ضرورت ذکر آگئے چه خلق پا سفر کی د سنت و نزان داسی ساتی لکه د حرامو نه چې ساتي بلکې چې څوک سنت کوي هغه ته خبرې کوي او رټنې زورونه ورکوي نو نن به انشاءالله درته دا مسله وکم چې سفر کې سنت څنګه دي د دې مسئلې متعلق سلور خبرو ته فکر کوئ اول نمبر د مسئلې وضاحت او بیان دویم نمبر بیان د سننو پنځ د فقهاو دریم نمبر څوک چې په سفر کې سنت نه کوي دا غوی څه دلیل دی څلورم په سفر کې د سنتو کولو متعلق دلائل دا سلور خبر مجزدشی انشاءاللہ مسئلہ بدرتا یادش اول خبر د مسئلے وضاحت مسئلہ دادا چې په سفر کې سنت کول او د سنت پرې خودل دواړه جائز دي او روا دي که څوک په سفر کې سنت کوي نو دام روا دي او که څوک نه کوي نو دام روا دي دواړه جائز دي دویمه خبره په سفر کې سنت نه کول دا سنت نه دي دا د هیچا مسلک او مذهب نه ده دریمه خبره په سفر کې سنت کول دا افضل دی او بهترین خبره ده او ډیر فضیلت پکې ده دا مسلک د صحابه کرامو د تابعینو او د سلورو امامانو ده سلورو واړه ائمه په دې متفق دي چې سفر کې سنت کول افضل دی د پرې خودلو نه اگر که پرې خودل جائز دی د عذر په وجه لکه در طبیعه د فقها و عبارات ویم نو مسئله دا ده چې سفر کې سنت کولم جائز دی پرې خودلم جائز دی د عذر په وجه او سفر کې سنت کول افضل دی او بهترین عمل دی د پرې خودلونه او پرې خودل سنت ندی صرف جائز دی اغم چې عذری دا خو مسئله وا دویم خبره د فقهاو اختلاف په سنتو کې
سنت دو قسم دی خان یو تا سنت مؤکد وائی دویم تا سنت غیر مؤکد سوک کرتا سنت زوائد وائی پا سنت مؤکدو کے دو زینو کے اختلاف دے خواہ یو د ماسپخین د منز نه بعد منز نه مخکې ماسپخین د منز نه مخکې څو رکعات سنت دي مؤکد نو جمهور وایي څلور دي او امام شافعی رحمه الله فرمایي دوه دي نو د امام شافعی رحمه الله په نسبت شپه او ورځ کې سنت مؤکد لس دی او د جمهور په نسبت دولس دی دو د سار سلور د ماسپخین نه مخکې شپږ شو دو د ماسپخین نه بعد اته او دو د ماخام نه بعد لس دو د ماخستن نه بعد دولس نو جمهور علما وایي چې سنت مؤکد پشپا ورځ کې دولس دي او امام شافعی رحمه الله فرمایي سنت مؤکد پشپا ورځ کې لس دي ماسپخین نه مخکې څلور رکعات نه وي دوه رکعات وي دویم اختلاف پکې د مازیګر نه مخکې ده جمهور علما وایي سنت مؤکد د مازیګر د منځ نه مخکې نشتا یوازې امام مالک رحمه الله فرمایي چې څلور رکعات د مازیګر د منځ نه مخکې سنت مؤکد دي نو سنت مؤکد پنځ د امام مالک رحمه الله شپاړس شو سلور پکې د زیاتی وای دا خو خبره د سنت مؤکد وا سنت زوائد د دین علاوه د اشراق منس د دوحا منس اوابین منس تہجد منس وتر نه بعد صرف په صلات الاشراق او صلات الضحا کې یو اختلاف شته صوفیه کرام دا دو منځونه جدا جدا یادای وای د اشراق منځ جدا ده او د ضحا منځ جدا ده اشراق منځ 2 رکعات ده او د ضحا منځ کم سلور رکعات او ډیر 8 رکعات محدثین بیا دواړو ته یو نوم یادای ټولو ته ضحا وای خو ابتدا د وخت شروع کېږي د لمر د خطونه مخکې د لمر د خطو پسې دغه وخت د منځ ده تر غرمې پورې قبیل الاستواء نو محدثین وای صلات الاشراق او صلات الضحا دا یو ده او صوفیه کرام جدا جدا وای محدثین وای وې دغه من شروع کیږي د لمر د خطونه بعد د استوا نه لګ مخ کې دی وخت پورې ختميږي اوابین د ماخام نه بعد سلو رکعاتا زوائد دی او 2 رکعات ور سره سنت مؤکد دی د 2 رکعات سنت سره شپږ رکعات جوړیږي او د وتر نه بعد 2 رکعات
هغه پناسته باندې دي زواید او تهجد. نو دا بیان د سننو. دریم نمبر خبره، څوک چې په سفر کې سنت نه کوي دا غوی څه دلیل دی؟ دلیل د عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے. عبداللہ ابن عمر سے په سفر وتلو نو 2 رکعات منځ یې وکړ، بیا کېناست د تکیه یې وکړه، نور ملګري لګیاو سنت کول. پوښتنه وکړه چې دا خلک څه کوي؟ ورته وی صاحب دی خو سنت کوي. وی کما سنت کوله نو خو 4 رکعات منځ به مې کړو کنه، دا منځ به مې 2 رکعات نه کاو بلکې پورا کړی به مې وای. ما رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لیدلی دی او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اغوی با په سفر کې په 2 رکعاتو زیاتوالی نه کو، بس 2 رکعات منځ به کو. نو وی چې رسول الله مبارک د 2 نه زیات نه دی کړي او خلفای راشدینو، نو موږ به څنګه کوو؟ نو دا روایت د عبدالله ابن عمر صاحب دا دلیل گنی. د دې روایت متعلق اتو خبرو ته فکر کوي ښه چې در نیر نشي. اول نمبر عبدالله ابن عمر صاحب چې په سفر کې سنت نه کول، نو دا ترک سنت نه و بلکې دا قبول د رخصتو. زمنګ فقها وایي دا کم سنت چې مؤکد دی سفر ته چلان شي دا بیا زواید ګرځيږي. زواید نه کولو خبره پکې نشته، د سنت هغه تاکید پکې کمیږي. فرض 4 رکعاتي منځ په 2 رکعات بدلیږي او سنت مؤکد په زوائدو. نو دا یو رسخت ته پکې. نو عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما په دې سفر کې دا رسخت قبول کړی دی. دا سه نه چې دی وای سنت مکوي. د دې جواب د پاره به ترمذی شریف وګورئ. باب ما جاء فی التطوع فی السفر اول جلد. امام ترمذی رحمہ اللہ فرمائیں وروی عن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر سے ابن نقل شوی دی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ مبارک لا يتطوع فی السفر، سفر کے بے نفل نکول، قبل الصلاة ولا بعدها، ندمز نمخ کی او نورستوں. ویداد عبداللہ ابن عمر سے ابن نقل دی. وروی عنہ او دا عبداللہ ابن عمر سے ابن گردہ حدیث امراغ لے دیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یتطوع فی السفر. اغن دام راغلی دی چی رسول اللہ مبارک با پا سفر کے سنت کول. نو دا عبداللہ ابن عمر سے ابن 2 روایت دی، یو دا نکولو یو دا کولو.
نو امام ترمذی رحمه الله فرمائے ثم اختلف اهل العلم بعد النبی صلی الله علیه وسلم اهل علم په دې مسله کې اختلاف کړی دی رسول الله مبارک د نقل نه بعد چې حضور نه خو دوه احادیث نقل شو یو د کولو یو د نه کولو نو بعض اهل علم وایي فرأى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يتطوع الرجل في السفر نو یو جماعت رسول الله مبارک د صحابهونه هغه وی چې په سفر کې بسړې سنت کوي وبه يقول احمد و اسحاق دا د امام احمد سے مسلک دی او دا اسحاق ابن راهویہ ولم ترى طائفة من اهل العلم ان يصلي قبلها ولا بعدها یو جماعت دام دے چاغوی وی سنت بنکه د مز نمخ کې اورستو خو چې څوک قائل ندی د دې سمانا ده ومعنى من لم يتطوع في السفر معنا دا هغه چا چې څوک په سفر کې سنت نه کوي قبول الرسخه دا معنا نه ده چې نه کول افضل دي نه دا رسخت قبول کو ومن تطوع او کسوک سنت کوي انې دوه ډلې شوې یو وی سنت کوي بل وی می کوي سو کوئی چې سنت په سفر کې نه کول دي وې داغه دا معنا نه ده چې خلکو ته وی می کوي معنی دا ده چې رسخت می قبول کو سره د دین ومن تطوع چا چې په سفر کې سنت وکړو فله فی ذلک فضل کثیر د پاره پدې کې ډېر فضل ده وهو قول اکثر اهل العلم او دا قول دا اکثر اهل علم ده یختارون تطوع فی السفر دی په سفر کې سنت او نفل تا غره وی او دا او افضل وی غره غنی نو عبد الله ابن عمر صاحب چې په سفر کې سنت نکړه د معنا نه دا چې دا نکول افضل دی بلکې د معنا دا چې کول افضل دی خو په دې سفر کې ما دا رسخت قبول کو دا چا ویلی دی دا امام ترمذی رحمه الله ذهن کې مخبره کې نست یو جواب دا دی چې عبد الله ابن عمر صاحب نه کولو ته افضل نه وای خدغه سفر کې قبول الرسخت کړي او د دې په سنت کولو کې ډېر لوی فضل دی او اجر دی پکې دویم نمبر جواب هغه دا چې د فکر خبره ده عبد الله ابن عمر سے وی رسول الله مبارک په سفر کې سنت نه کول نو زه ځکه نه کوم رسول الله مبارک چې وفات کېده د عبد الله ابن عمر سے څومره عمرو درځي اتلس کالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وفات کېده د عبد الله ابن عمر سے عمر مبارک اتلس کالو دیو جن بدر کی شریکې ده خو رسول الله مبارک منع کوي ته وړو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې په سفرونو کې وتل ده نو په فتح مکه کې ور سره ورغله فتح مکه کې 100 نفر او صحابه لزرا سو لزرو نو په لزرو صحابه کرامو کې یو عبد الله ابن عمر سیم وای چې رسول الله مبارک په سفر کې سنت نه دی کړي اچھا دا خبره نه نقل کړي
دویم حنین کې وسره شریکو. حنین کې څو صحابه کرامو؟ 12,000. په 12,000 صحابه کرامو کې یو عبدالله ابن عمر سے وایي چې سفر سنت نه دي کړي. تبوک کې وسره شریکو څومره وو؟ 13,000. په 13,000 کې یو صحابي وایي چې حضور سنت نه دي کړي. دا نورې ولې نه نقل کوي؟ معلومیږي دا چې عبدالله ابن عمر صاحب خبره د خپل علم موافق کوي. د په سفر کې رسول الله مبارک په نفلو نه دی لیدلی، نو د خپل علم خبره کوي. دغه وجه ده کم وخت کې چې عبدالله ابن عمر صاحب ته معلومات نه و چې رسول الله مبارک په سفر کې سنت کړي دي که نه، نوینی دي کړي، او چې ورته معلومات شو نو بیا ووي چې رسول الله مبارک په سفر کې سنت کړي دي. اوس درته حدیث ته عبدالله ابن عمر صاحب وایم. عبدالله ابن عمر صاحب په خپله وایي چې رسول الله مبارک په سفر کې سنت کړي، لکه امام ترمذی رحمه الله چوي. نو دا د خپل علم موافق خبره کوي چې کله حضور نه ولیدلی او چې به ولید نو به وی کنه چې سفر کې سنت کړي دي. دریم نمبر خبره، امام سیوطی رحمه الله د سنن ابن ماجه یو شرح لیکلی ده. هغې په اول جلد 15 صفحه کې وایي: قال العینی، بدر الدین عینی صاحب وایي: فیحمل حدیث النفی علی الغالب من احواله. چې عبدالله ابن عمر صاحب وایي چې رسول الله مبارک په سفر کې سنت نه دي کړي، دا به حمل کیږي په غالب و احوالو. وما رواه الترمذی انه فعله فی بعض الاوقات. او امام ترمذی صاحب چې وایي چې عبدالله ابن عمر صاحب وایي چې رسول الله مبارک په سفر کې سنت کړي دي، دا به حمل کیږي لبیان الاستحباب. یعنی مستحب دا ده چې سړی به په سفر کې سنت کوي. بیا امام سیوطی صاحب وایي: والاوجه چې یحمل حدیث النفی علی حالت السیر. کم حدیث کې چې راغلی چې رسول الله مبارک په سفر کې سنت نه دی کړي، دا به حمل کولی شي په سیر، چې کله د رسول الله مبارک تعجیل و تلوار او ته سفر کو. و حدیث الثبوت علی حالت القرار. او کم کې چې راغلی دي چې رسول الله مبارک سنت کړي دي، هغه صورت چې د رسول الله مبارک ډیره تعجیل نو، کما هو المختار من مذهبنا. نو عبدالله ابن عمر صاحب نه دوه روایت راغلی ښه. یو دا دی چې رسول الله مبارک په سفر کې سنت نه دی کړي. نو امام سیوطی صاحب وایي د دې معنا دا ده چې کله به د رسول الله مبارک تلوار و تعجیل به او روان به، نو بیا به سنت نه کول. او چې کم حدیث کې راغلی دی چې کول به، دا غ صورت دی چې تعجیل به نو. منګم دا وایو چې سړی په سفر باندې وځي او تلواري موټر تیزي، د موټرو نه پاتې کېږي، نو خیر دی که سنت پرېښوده. او کدا کار نه جنگ سنگ اس کی انرجیان اس کی داغه وخت ور سره او شینچه چکی داغه وخت ور سره او په هوټل کې ډوډۍ خوري داغه وخت ور سره
او عکسونه وباسي د هغې وخت ورسره او سنت نه کوي دا خو بیا غلطه ده. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به چې تعجیل و تلوار به وه نو بیا به نه کو لکه عبدالله ابن عمر صاحب چې وایي، او چې تلوار به نه وه وخت به ورسره و بیا به سنت کول لکه عبدالله ابن عمر صاحب چې وایي. نو سیوطي صاحب تطبیق وکړه. څو خبرې شوې؟ 3. څلورم نمبر عمدغه جواز صاحب د عون المعبود هم کړی، دا د ابو داود شریف شرح ده. هغې کې وایي وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر. علماء ټولو اتفاق کړی چې په سفر کې سنت کول مستحب دي. باقی سنت مؤکد دی کې د علماء 2 قول دي. عبدالله ابن عمر سے بقائل نه دی او نور ملګری ور سره دي. امام شافعی رحمه الله ورته مستحب وایي او جمهور علما ورته مستحب وایي. وی ځکه چې د سنتو په کولو کې احادیث راغلي دي او رسول الله مبارک د فتح مکې په ورځ باندې صلات دوحا کړی دی او رسول الله مبارک د سار منس د سار سنت کړی دی. اوس عبدالله ابن عمر سے بولے وی چې نه کول پکار دی. صاحب د عون المعبود وی ولعل النبي صلی الله علیه وسلم کان یصلی الرواتب فی رحله. کېدی شي رسول الله مبارک سنت کول د خپل بار سره چې کوم ځای کې اوښه او بار مبارک و. ولا یراه ابن عمر او عبدالله ابن عمر صاحب رسول الله مبارک لیدلی نه دی. فإن النافلة في البيت افضل. ځکه نفل په کور کې څه دي؟ دا افضل دی. یو یا رسول الله مبارک لیدلی دی ولعلها ترکها بعض الاوقات. کېدی شي رسول الله مبارک بعض اوقاتو کې پریښی تنبیها علی جواز ترکها د پاره د دې چې زما امتیانو ته به چې کله تکلیف بیا به نه پرېږدي نو جواز د ترک د پاره پریښي دي. عون المعبود 4 جلد او صفحه ده 4 نو عبدالله ابن عمر صاحب شوی چې رسول الله مبارک په سفر کې سنت نه دی کړي نو رسول الله مبارک لیدلی نه دی او یې لیدلی دی خو چې رسول الله مبارک نه دی کړي دا د پاره د جواز و ترک د معنا نه ده چې نه کول افضل دي. دغه وجه ده چې موطا د امام مالک کې به وګورئ د عبدالله ابن عمر صاحب یو زوی دی عبید الله نوم دی. هغه به په سفر کې سنت کول او عبدالله ابن عمر صاحب به دی لیده هیڅ ورته نه وی. نو که عبدالله ابن عمر صاحب په سفر کې سنت ته افضل نه وی بیا به بچې منې کو که نه. دا قول د امام مالک د عبدالله ابن عمر صاحب تحفة الاحوزی والا نقل کړي 3 جلد او صفحه 96 بیا ځان ته وګورئ. څو خبرې شوې؟ 4 خبرې مې درته وکړې چې عبدالله ابن عمر صاحب د حدیث نه چې څوک استدلال کوي پر ځان ساتلو د سنتو کې دا استدلال غلط دی. بلکې په سفر کې سنت کول افضل دی. ځکه چې امام ترمذی رحمه الله فرمایي عبدالله ابن عمر صاحب نه دواړه روایات راغلي د کولو او د نه کولو دواړو. او عبارت میں ته بدر الدین عینی صاحب او د سیوطی ہوئے او د صاحب د عون المعبود.
نو درې خبرې شوې. څلورم نمبر خبره د حدیث ته فکر کوئ. په دې حدیث کې داسې دي چې عبدالله ابن عمر صاحب منځ وکړه 2 رکعاته او بیا تکیه کړه. والناس مشغولون بالتطوع او خلق سنت کول. نو ډیر صحابه کرامو کول کني کول. عبدالله ابن عمر صاحب یو دی او دا چې چا کول سم ډیر دي. نو د یو منی او د ډیرو نه منی. ډیرو خو کول کنه. درېمه دا ده چې عبدالله ابن عمر صاحب نافي دی او باقی صحابه کرام مثبتین دي. قانون دا دی د محدثینو چې د مثبت او د نافي په منځ کې تعارض راشي ترجیح بچا ته ورکې مثبت ته. لکه یو مسله ده چې رسول الله مبارک د مکې مکرمه د فتح په ورځ کعبه مبارکه کې اینه نمونځ کړی که نه. نو عبدالله ابن عباس صاحب وایي نه او بلال صاحب وایي کړی دی. عبدالله ابن عباس صاحب نافی دی او بلال صاحب مثبت دی. علماء ترجیح ورکوي روایت د بلال ته ځکه چې بلال صاحب مثبت دی. لأن للمثبت زیادت علم علی النافی. ځکه د مثبت دپاره علم زیاتی په نافي. ذهن کې مو خبره کینی. نو د عبدالله ابن عمر صاحب د حدیث نه استدلال کوي خو استدلال پورا نه دی. تاسو به ورته 4 جواب کوئ. اول جواب تاسو به ورته وایئ ترمیزي کې راغلی دي چې عبدالله ابن عمر صاحب نه 2 روایت راغلی دي. یو چې رسول الله مبارک په سفر کې سنت نه کول. دویم دا دی چې کولې. نو د عبدالله ابن عمر صاحب په روایت کې څه دی؟ تعارض دی. اذا تعارض تساقط کنه قانون دی. د نور صحابه او اقوالو ته به ځئ. یو دویم به ورته ووایئ چې عبدالله ابن عمر صاحب تکیا وهلې وه او نور صحابه کرامو سنت کول. د سنتو کولو والا ډیرو که د نه کولو والا نو د ډیرو باندې ولې عمل نه کوي. دریم نمبر عبدالله ابن عمر صاحب خپل زوی عبید الله لیده په موطا امام مالک کې دي. سنت به په سفر کې کول ایسی ورته نه وي. تاسو خلق منی کوي. 4 نمبر عبدالله ابن عمر صاحب کشر صحابی دی. د حضور په وفات په وخت کې عمر یا 13 کاله دی. ډېرې سفرې چې کړي دي هغه د فتح مکه ده او حنین دی او تبوک دی. په هغې کې زرګونو صحابو دا خبره نه ده کړې او دی کوي. معلومیږي دا چې دا د خبره په خپل علم بنا ده. او ما تاسو ته وی سیوطي صاحب وایي عون المعبود والا وایي چې رسول الله مبارک دا سنت په خپل ځای کې کول. نو عبدالله ابن عمر صاحب لیدلی نه دی. یا عبدالله ابن عمر صاحب چې دا خبره نقل کوي د حضور نه چې سنت به نه کول نو په بعضو اوقات کې به نبی علیہ السلام نه کول تنبیها علی جواز ترک. 5 نمبر د امام سیوطي او د بدرالدین عینی صاحب خبره به ذهن کې وساتئ. هغوی وایي چې کم حدیث کې راغلی دي چې نه به کول دا به چې د رسول الله مبارک تعجیل او کم کې چې راغلی دي چې کول به نو هلته به د رسول الله مبارک تعجیل نه. دا یې معنا ده. ذهن کې مخبره کېناست. نو موږ وایو حدیث ته عبدالله ابن عمر صاحب نه د دوی استدلال غلط دی.
هغه په دې دلالت نه کوي چې ته خلق د سنتو نه منې کوي. دوی د سنتو نه ځان داسې ساتي په سفر کې لکه د حرامو نه، بلکې چې څوک سنتو کې ورته څه وایي؟ وایي په سفر کې سنت نه کول سنت دي. څه ورته وایي؟ وایي په سفر کې سنت نه کول سنت دي. دا د هندو په کتاب کې هم نشته. مسلمان خو پرېږده ده، دا کوم ځای کې راغلی دي؟ زه درته اوس ښیم چې سفر کې سنت کول سنت دي که نه کول سنت دي. کول سنت دي، نه کول صرف رخصت دی چې عذر پیښي. تا نه موټر ځي یا ته د موټر نه پاتې کېږې یا ځای خطرناک نو بیا خیر دی. اوس درته دلایل وایم چې په سفر کې سنت کول سنت دي. ګوره نه کول څه دي؟ دا سنت نه دي. نو اول نمبر حدیث تا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویما رسول اللہ مبارک سرا ملگرتیا کڑے دا 18 سفرا حضور سر میں اتلس سفر کڑی سو اتلس فما رأیتہو ترک رکعتین اذا زاغت الشمس ما حضور نه دی لیدلی چې 2 رکعات د ماسپښین نه مخکې پریښې دی. لمر به چې کله زایل شه ماسپښین نه بعد رسول الله مبارک به 2 رکعات سنت وکړه. او تاسو ته مې ووي چې ماسپښین نه بعد امام شافعي رحمه الله 2 رکعاتو ته سنت مؤکد وایي. نو حضور به د ماسپښین نه بعد 2 رکعات سنت په سفر کې نه پرېښود. وی اتلس سفره مې ورسره کړي دي. وی فی الباب عن ابن عمر وی براء ابن عازب امام ترمذی صاحب وی دقه سے روایت د عبدالله ابن عمر سے هم نم راغلی چې رسول الله مبارک د ماسپښین سنت کړي دي. سنن ترمذی ابواب السفر باب ما جاء فی التطوع فی السفر. دویم نمبر حدیث تا جابر رضی اللہ تعالی عنہ. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ولیدو انا خراحلته اوخ مبارک چوکڑا صلی رکعتین 2 رکعت منزیو که ثم اوتر بواحدتن بے دا خپل مستاخ که پا 1 رکعت ثم صلی رکعت الفجر بے دا سار 2 رکعت سنت اکڑا. سارے 100 رکعت اکڑا 2 رکعت سنت دا سبا اکڑا ثم صلی بنا الصبح او بے دا سار جمع راکڑا. صحیح ابن خزیمہ 2 جلد صفحہ دا 140. درم نمبر دلیل رسول اللہ مبارک پا سفر کے سنت کردی دی. درم حدیث تا عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے
اما ما لم یدع اغا منس چی رسول اللہ مبارک ندے پریخے صحیحا ولا مریضا کہ رسول اللہ مبارک بروغو کہ مریض باو فی سفر ولا حضر نے پا سفر کے پریخے و نے پا کور کے غائبا ولا شاہدا نے داسی وقت کے پریخے چی غائب و نشاہد حازا دق منزن دے پریخے ولا شاہدا تعنی رسول اللہ صلی اللہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ مبارک یادائی نو آغا کم منزے چے حضور ندے پریخے فرکعتان قبل الفجر دا 2 رکعت دا سبا دا منزن مخ کے ویدہ رسول اللہ مبارک پا یو حال کے ندے پریخی نو سار سنت بنبی علیہ السلام کول پا سفر کی مصنف ابن ابی شیبہ اول جلد او 342 صفحہ دا کتاب الصلاة رکعتان قبل الفجر تصلیان فی السفر سلورم نمبر دلیل حدیث عمرو ابن امیہ دا فرمائی قال کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ دا رسول اللہ مبارک سرو فی بعض اسفاری پیو سفر کے فنام عن الصبح نبی علیہ السلام دا سار دا منز نویدشو مانا ویدشو منز تراپورتا نشو حتی طلعت الشمسو چلمر روختا فاستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مبارک راویق شو فقال حضور فرمائل تنحو عن هذا المكان دا دی زین لرشی قال ثم امر بلالا فازنا بلال صاحب تامرو کو وی ازانو کا اغازانو کا صحابہ او دسو کا وصلوا رکعت الفجر او 2 رکعت سنت د سبا وکړو ثم امر بلالا او بیا بلال صاحب رسول الله مبارک امرو کا غی قامتو کا او رسول الله مبارک جمع ورکړه سنن ابی داود اول جل صفحه 120 پینزم نمبر حدیث تا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بلال سے فرمائی انہم نامو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین وی صحابہ رسول اللہ مبارک سر پا سفر کیوں او ویدشو نبی علیہ السلام ویدو صحابہ حتی طلعت الشمسو چلمر روختا فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا نو رسول اللہ مبارک بلال صاحب تا امرو کو ناغی اذانو کو اقامتیو کو ثم صلی رکعتین او بے 2 رکعت منذ کو رسول اللہ مبارک د سبا بے بلال صاحب توی چی اقامتو کا نفصل بهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة بعد ما طلعت الشمس المرہ خطلو بیا رسول اللہ مبارک د سار منز ورک نو سار 2 رکعت سنت حضور په سفر کی کړي دي مسند بازار سلورم جلد یوصل او 99 صفحه ده شپږم نمبر حدیث ابن ابی مریم دیوی قال نام رسول اللہ فی وجہ الصبح رسول اللہ مبارک سار کی ویدش فلم یستیقظ حضور راویخ نشو حتی طلعت الشمس چلمر راو خطو فاستیقظ حضور راویخ شو فامر رسول اللہ بلالا نبی علیہ السلام بلال صاحب تامرو کو فازنا ثم صلی رکعتین بلال صاحب چازانو کو بیا رسول اللہ مبارک 2 رکعت سنت اکڑا ثم امرا بے امرک فصل الفجر نو بیا د سار منزک المعجم الکبیر نو نسم جلد او 215 صفحہ دا وم نمبر روایت در رزین دے
قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک چې لا یدعو رکعتین الفجر رکعتي الفجر فی السفر رسول الله مبارک با 2 رکعات سار سنت نه پرې خودل د سار د مز نه مخکې جامع الاصول د امام سیوطی وګورئ 5 جلد او 298 صفحه ده. اتم نمبر بخاری شریف کې هغه کې راغلی دي ورکع النبي صلی الله علیه وسلم رکعتي الفجر فی السفر رسول الله مبارک 2 رکعات د سار سنت کړي دي په سفر کې. بخاری شریف کتاب الجمعه وګورئ باب من تطوع فی السفر. سوشو اتا 9 نمبر دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت یو می درتوی چې عبداللہ ابن عمر سے ابن نقل دیں چې د ماسپخین سنت بر رسول الله مبارک په سفر کې کول. دویم دا ده عبداللہ ابن عمر سے وای قال صلیت مع النبي صلی الله علیه وسلم الظهر فی السفر ما رسول الله مبارک سره د ماسپخین منځ په سفر کې وکړ رکعتین 2 رکعات و بعدها رکعتین د ماسپخین د منځ نه پسم 2 رکعات سنت وکړه رسول الله مبارک. سنن ترمذی کې وګورئ باب ما جاء فی التطوع فی السفر. 11 نمبر دام د عبداللہ ابن عمر سے روایت دوی هغه یو روایت خلکو ته وایي هغه نور نه وایي. عبداللہ ابن عمر سے وایي قال صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم مزمد رسول الله مبارک سره وکړه فی الحضر والسفر ما حضور سره په حضر کې منځ کړه په سفر کې هم نفصل الظهر فی الحضر رسول الله مبارک د ماسپخین منځ کو په کور کې 4 رکعاتا و بعدها رکعتین او رست بیا 2 رکعات وکړه وصلی العصر 4 کور کې 4 رکعات منځ کو د مازیګر وليس بعدها شيء مازیګر نرست بیا منځ نک وصلى في السفر وصلى المغرب 3 ما خام منځ په کور کې 3 رکعات وکړه و بعدها رکعتین ما خام نرست 2 رکعات وکړه وصلى العشاء 4 ما خصن منځ 4 رکعات وکړه دا خو د حضر منځو. وصلى في السفر سفر کې خو ما رسول الله مبارک سره منځ کړي نو په سفر کې منځ کو الظهر رکعتین د ماسپخین 2 رکعات وکړه و بعدها رکعتین ماسپخین نه بعدم 2 رکعات سنت وکړه والعصر رکعتین مازیګر منځ په سفر کې 2 رکعات وکړه وليس بعدها شيء خرست بیا تر نه شنو والمغرب 3 ما خام منځ 3 رکعات وکړه و بعدها رکعتین او د ما خام سنت مکړه 2 رکعات والعشاء رکعتین او رسول الله مبارک د ما خصن منځ 2 رکعات وکړه و بعدها رکعتین ما خصن بعدم 2 رکعات سنت وکړه. وی رسول الله مبارک د ماسپخین سنتم کړي د ما خامم کړي د ما خصنم کړي په سفر کې. رازا سوشو 11 نمبر حدیث ام ہانئ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی رسول اللہ مبارک د فتح مکی په ورځ زما کور ته راغی او غسل وکړ 8 رکعات منځ وکړ فاغتسل وصلى 8 رکعات غسل وکړ 8 رکعات منځ وکړ فلم ارى صلاة قط اخف منها رسول الله مبارک معنی دی لیدلې او نه مې داسې منځ لیدلې چې دومره لنډې کاو غیر د دین چې رسول الله مبارک به رکوع سجده پوره کوله. دا بخاری شریف کې دی ښه
اول جل صفحه یوصل یو کم 50 او صلات دوحا خو نفل ده نو په سفر کې نفل کړي سنت خو پرېږده. حافظ ابن حجر سے وایي والمقصود منه مقصود د دین دا ده چې انه صلاها یوم فتح مکه رسول الله مبارک صلات دوحا وکړه د فتح مکی په ورځ. وقد تقدم فی حدیث ابن عباس د عبد الله ابن عباس سے حدیث کی تیر شو چې انه کان حینئذ یقصر الصلاة المکتوبه مکه مکرمه کې رسول الله مبارک قصر کو فرض منص به 2 رکعات کول. وکان حکمه حکم المسافر حکم یسو مسافر. فتح الباری دویم جل او 1500 یو کم اتیا صفحه ده. سوشو 12 نمبر حدیث چې رسول الله مبارک په سفر کې سنت کړی دی. حدیث ته انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ عن النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک نے نقل کړي انه کان اذا سافر حضور بچ کله په سفر ووت فاراد ان يتطوع او به اراده وکړه چې سنت کې نفل وکړي نو استقبل بناقته القبلة نو ناقه مبارک باندې بولاړو او قبله طرف ته به مخ کو فکبر الله اکبر به وي ثم صلى او به منځ کو حيث توجهت رست خو بیا د ناقه بدلیدل کنه د کعبه مبارک قبله نه خو مخ اړو به چې کم طرف ته مخو بیا رسول الله مبارک کو خو ابتدا کې به مخ سکو قبله تاړو. المعجم الاوسط د امام طبرانی دریم جل صفحه 15 باب من اسمه ابراهیم او دا په بخاری شریف کې مده اول جلد صفحه یوصل یو کم 50 سوشو 12 دیارلسم نمبر حدیث دام دا عبداللہ ابن عمر سے مده عبداللہ ابن عمر سے انه کان یصلی علی راحلته حيث توجهت به. عبداللہ ابن عمر سے بچ په سفر وته نو په سفر کې به سنت او نفل کول پر راحلی چې کم طرف ته به مخو. فسئل دنه پختنه وشوا اسنت هي دا ته چې پر راحلی باندې سنت کې نو دا سنت تی قال سنت غور ته یو کنه سنت تی اغه ورتوی سمعتها من رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د رسول الله مبارک نو ریدلې دي چې په سفر کې به نفل پر راحله کې نفتبسم اغه تبسم کو ورتوی او کنا رسول الله مبارک نو اوریدلې دي کنا. نو المعجم الاوسط وم جلد دیارلسم صفحه باب من اسمه محمد او نو دا سوشو دیارلس سوارلسم نمبر حدیث تا انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مبارک چو لا ينزل منزلا الا ودعه برکاتین تو سنت نہ کہتے ہوئے دا سنت تی رسول اللہ مبارک با چکل یوزے کی دمہ اکڑا اغین بے رسخت ناغست مگر 2 رکعات منز بے کھو ارزے کی بے 2 رکعات کول. صحیح ابن خزیمہ سلورم جلد صفحہ یوصل یو 50 کتاب المناسک باب تودیع المنازل بالصلاة نازے بو گورے. 15 نمبر دلیل دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پختن وشوا عن التطوع فی السفر قربان په سفر کې سنت کو کنا نفل کو کنا. قال وی سن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الحضر وی رسول الله مبارک سنت کړی دی په حضر کې الظهر 4 ماسپخین بسلو رکعات کې او فی السفر رکعتین او سفر کې به 2 رکعات کې. قلنا نصلي قبلها وبعدها في الحضر
نو فكنا نصلي عبد الله ابن عباس وی من بمسکو قبلها و بعدها د ماسپخین نه مخکې مورستم فی الحضر پکور کې ونصلي فی السفر دقه سي منبم په سفر کې مکو ماسپخین سنت مخکینی بم کول او رستنی بم کول. حلیت الاولیاء اول جلد صفحه 133 باب دے ذکر الطوائف من جماہیر النساک والعباد. سوشو پینزلس شپارسم نمبر دا عمر بن میمون الاودی دن روایت تے قالا یقول دے وی کانو صحابہ کرام چیو لا یترکون اربعا قبل الظہر د ماسپخین نمخ کې به سلو رکعات سنت نه پرې خود ورکعتین قبل الفجر او 2 رکعات مخ کې د سبانا علی حال په یو حال به نه پرې خود نو صحابه سنت کوي د تر نزان ساتي. مصنف ابن ابي شيبه اول جلد 342 صفحه باب رکعتان الفجر تصلیان فی السفر. واللسم نمبر علامہ ابن المنذر وائیں فممن روینا عنه انه كان يتطوع في السفر صحابو کی آگا چی پا سفر کے بے سنت کول وی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس سے ابو ذر سے حسن بصری سے وی قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسول اللہ مبارک صحابہ چو یسافرون اغوی بسفر کو فیتطوعون قبل المکتوبت و بعدها د فرض مزنب مخکم سنت کول او رست بهم کول صحابه دا عملو. الاوسط لابن المنذر پنزم جلد 222 صفحه دا باب دے ذکر صلاة التطوعی ذکر صلاة التطوعی فی السفر. اتلسم نمبر سالم سے ابن روایت تھے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عمر رسول اللہ مبارک عمر فاروق سے کانا یتطوعان فی السفر رسول اللہ مبارک عمر سے با پا سفر کے سنت کول. مصنف ابن ابی شیبہ اول جلد 315 صفحہ کتاب الصلاة کے اگو رہی من کان یتطوع فی السفر. ننسم نمبر حضرت علی سے بپ سفر کے سنت کول ان عاصم ان علی کان یتطوع فی السفر حضرت علی سے بپ سفر کی سنت کول. الاوسط لابن المنذر پنزم جلد 223 صفحہ دا. کتاسو سو کوئی چی مصنف ابن ابی شیبہ کی راغلی دی 40 سے بپ سفر کی سنت نکول اگر روایت کمزور ہے دے خواہ اگے کی سویر ابن فاختہ راغلے دے او سویر ابن فاختہ پا دا علماء پا نسبان اگر ضعیف دے خواہ الضعفاء والمتروکین اگو رئی اول جل صفحہ 20 الجرح والتعدیل دویم جل 322 صفحہ المغنی فی الضعفاء اول جل صفحہ 1 او سلی رشت. شلم نمبر عبداللہ بن عباس سے بپ سفر کے سنت کول عن مجاہد عن ابن عباس عبداللہ بن عباس سے ابن نقل لی انہو کان یتطوع فی السفر دو پا سفر کے سنت کول. مصنف ابن ابی شیبہ اول جلد
340 صفحه. 21 نمبر عبداللہ ابن مسعود سے په سفر کې سنت کول. عن ابراہیم قال کان عمر و عبداللہ، عمر فاروق سے با عبداللہ ابن مسعود سے یتطوعان فی السفر، دیے په سفر کې سنت کول. الاوسط لابن المنذر 5 جلد 243 صفحه. 22 نمبر دلیل ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ په سفر کې سنت کول. عن مجاہد ان ابا ذر و عمر، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ او عمر سے کانا یتطوعان فی السفر، دیے په سفر کې سنت کول. الاوسط لابن المنذر 5 جلد 243 صفحه. انس رضی اللہ تعالی عنہ په سفر کې سنت کول. ابو الیمان وی قال رأيت انس بن مالک، ما با انس رضی اللہ تعالی عنہ ولید یتطوع فی السفر، په سفر کې به سنت کول. المعجم الکبیر اول جلد 245 صفحه ده. صفت انس بن مالک و هیئته باب کې وګورئ. 23 نمبر عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا با په سفر کې سنت کول. عن ابن سیرین ان ام المؤمنین كانت تتطوع فی السفر، وی عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا با په سفر کې سنت کول. مصنف ابن ابی شیبہ اول جلد 340 صفحه. 25 نمبر دلیل جابر رضی اللہ تعالی عنہ په سفر کې سنت کول. عن محمد ابن قیس قال دخلت على جابر ابن عبد الله، زو جابر سے ورغلم وهو يتطوع في السفر، په سفر کې سنت کول. الاوسط د ابن المنذر 5 جلد 242 صفحه ده. 26 نمبر تابعین په سفر کې سنت کول. معمر روایت کې د ایوب نا قال رأيت انا، ما پخپل ولید قاسم ابن محمد، قاسم بن محمد یتطوع فی السفر، چې په سفر کې به سنت کول. مصنف عبدالرزاق 2 جلد 580 صفحه. باب النافلة فی السفر. 20 نمبر طاووس ابن کیسان تابعی دے، هغه په سفر کې سنت کول. عن ابن جریج و معمر عن ابن طاووس نبیه، د طاووس وی روایت کې د پلارنا انه کان یتطوع فی السفر کما یتطوع فی الحضر، په سفر کې به سنت کول څنګه چې په حضر کې به کول. مصنف عبدالرزاق 2 جلد 559 صفحه. 28 نمبر دلیل اسامہ ابن زید وی قال سألت طاووسا عن التطوع فی السفر، طاووس ته مې پوښتنه وکړه چې قربان په سفر کې سنت وکم کنا. راته غوسه شو، وای سفر کې سنت څنګه نه کې، څه شی تا منع کوي چې په سفر کې سنت نه کې. بیا حسن ابن مسلم وی زه به درته یو خبره وکم، وی ما د طاووس ابن کیسان نه پوښتنه وکړه چې سفر کې سنت څنګه دي. اگر راته وی چې عبدالله ابن عباس سے بوي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د پاره منځ فرض په حضر کې 3 رکعاته او په سفر کې 2 رکعاته، نو چې څنګه به رسول الله مبارک په حضر کې سنت کول مخکې د فرض مزنه ورستو، داسې به په سفر کې سنت کول
د فرض مز نه مخکې او وروسته معانی الاثار د امام طحاوی رحمه الله اول جلد 422 صفحه یو کم 13 نمبر امام شعبی سے بسفر کول عیسی ابن ابی عزوی قال رأيت عامر الشعبی ما عامر شعبی ولیدو یتطوع فی السفر چې په سفر کې به سنت کول قبلها و بعدها د مزن مخکې مورستم مصنف عبدالرزاق دویم جلد 559 صفحه 13 نمبر مکحول مشهور تابعی دی زمونږ استاد د دې کابل له دب په سفر کې سنت کول عن محمد ابن راشد محمد ابن راشد وی رأيت مکحولا ما مکحول ولید یتطوع فی السفر په سفر کې به سنت کول قبلها و بعدها د فرض مزن مخکې او وروسته یو 13 نمبر سفر کې به سنت عطاء ابن ابي رباح کول مشهور تابعی دی عن ابن جریج قال قلت لعطاء ما عطاء توي اذا سافرت فقصرت الصلاه چکل ز سفر کوما او مسجد کم نیم کم اصلي قبلها ان شئت او بعدها زدا سنت کم کنا د مزن مخ کی اورستو قال نعم راتوی واو سفر کے سنت کوا آخذو بالرسخت والسنت فاقصر ز عمل کوم پر رسخت نو ز سلو رکعت مز 2 رکعت کوم ثم احب زیادت الخير فاتطوع بیا ز خوم زیاتواله د خیر نو بیا ز سنت مکما نو راتوی سنت کوا مصنف عبدالرزاق دویم جل صفحه 559 12 نمبر سفیان ثوری رحمه الله و په سفر کې سنت کول عبدالرزاق وی رأيت انا السوریہ ما خپل سفیان ثوری سے بولی دو یتطوع فی السفر سفر کے بے سنت کول قبلها و بعدها مخ کی اورست مصنف عبدالرزاق دویم جلد او صفحه دا 259 13 نمبر ایوب سیختیانی رحمه الله و په سفر کې سنت کول عن معمر قال سفرت مع ایوب ما د ایوب سیختیانی سره سفر وکړ یصلی قبل الفجر رکعتین چې د سار د مزد مخ کې 2 رکعات سنت کول و بعد المغرب رکعتین ما خام نرست به 2 رکعات سنت کول وکان یصلی بعد العشاء رکعات او د ماخستن د مون پس خو به بیا ډیر رکعاتونه کول مصنف عبدالرزاق دویم جل 559 صفحه سلور 13 نمبر اسود تابعی دے د بس په سفر کې سنت کول ان عبدالرحمن ابن الاسود ان اباه وزما پلار چو کان یتطوع فی السفر په سفر کې به سنت کول وان عبد الله ابن مسعود سیب چو کان یتطوع فی السفر دبم په سفر کې سنت کول ابن ابی شیبہ اول جلد 340 صفحه 15 نمبر ابراہیم نخائی رحمہ اللہ با په سفر کې سنت کول حسن روایت کې د مغیرہ نا و ابراہیم چو او مغیرہ دواړه لم يكونان يرى بأسا بالتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها دوی باک نه غنو چې وسړی د سنتو کې په سفر کې مخ کې د مون او رستو د مونږ ابن ابي شيبه اول جلد 340 صفحه
شپږ دیرشم نمبر حسن بصری رحمه الله فرمای وافقنا اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم وای من د رسول الله مبارک د صحابه سره موافقت کو فکانوا یصلون قبل الفریضه وبعدها د صحابه عادت داو چې په سفر کې به د فرض مز نه مخکم سنت کول او رستو به هم کول. مصنف ابن ابي شيبه اول جلد 304 صفحه ده. و دیرشم نمبر عروه ابن زبیر په سفر کې سنت کول. حشاب ابن عروه وی قال كان ابي زما پلار چو یصلی علی اسر المکتوبه فی السفر دبا موس کو پس فرض نه په سفر کې. مصنف ابن ابي شيبه اول جلد او 304 صفحه ده. اتدیرشم نمبر عمرو ابن میمون او ابو وائل په سفر کې سنت کول. اشعث سے وی قال صاحبت ابي ما ملګرتیا وکړه په سفر کې د پلار سره والاسود ابن يزيد وعمر بن ميمون وابا وائل دی ټولو سره مې په سفر کې ملګرتیا کړي. فكانوا يصلون ركعتين 2 رکعات مزبه کو ثم يصلون بعدها ركعتين 2 رکعات فرض به چوکړو بیا به 2 رکعات سنتم کول. مصنف ابن ابي شيبه اول جلد 315 صفحه. یو کم سلوی ختم نمبر حسن بصری سے فرمائی قال كان اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د رسول الله مبارک صحابه کرام یسافرون اغوی بسفر کو فیتطوعون بسفر کے بے سنتم کول قبل المکتوبه و بعدها د فرض من مخ کې ورست. وممن روي عنه انه كان يتطوع في السفر اغه صحابه کرام چې چانه نقل راغله چې په سفر کې به سنت کول اغه سوق دي القاسم ابن محمد والاسود ابن يزيد والحارث ابن سويد وعطاء ابن ابي رباح وطاووس والشعبي ومكحول والحسن البصري والنخعي وعروة بن زبير وعمر بن ميمون وجابر بن زيد وابو وائل وهو قول مالك داد امام مالك سب قول ده والشافعي واحمد بن حنبل امام احمد سب واسحاق وبصار واصحاب الرأي احناف اصحاب الرأي. نو سلور واړو مسلکونو اتفاقی مسله ده چې په سفر کې به سړی سنت کوي. الاوسط لابن المنذر پنځم جلد 243 صفحه. سلویختم نمبر په احنافو کې امام محمد صاحب وفي البحر بحر رائق کی دی عمل محمد بن الحسن امام محمد صاحب عمل دو چې دا د امام صاحب شاگرد دی انه کان لا یصلی الرواتب کله به چې په سفر وته بیا به سنت نه کول اذا کان فی حال السیر چې کله په حال د تکیو تلوار به او جلتی به وا وکان یصلیها فی حال النزول کله به چې یوځای کې کوزیدو او تک تلوار به نه وا بیا به سنت کول. عرف الشذی دویم جل صفاتات یا منګم وایو چې په سفر وتی او تلوار دی نو خیر دی. اوس ته ولاړې په هوټل کې انرجانس کې او اکسونه وباسي چایونه چې کې د هغې وخت شته او د سنت وخت نشته د سنت بکې راځه. یو سلویختم نمبر صاحب د بحر الرائق ابن نجیم سے بوئی وفي التجنیس والمختار غره دادا چې انه ان کان حال امن وقرار سړی په سفر وته حال د امن او د قرار تلوار د نوا
ډار نو نو یأتی بها راتک به په سنتو کې لأنها شرعت مکملات ځکه دا روا شوي دي دې دپاره چې دا مکملات د فرضو دي. اول مسافر الیه محتاج مسافر خو دې ته محتاج دی چې د فرضو مکملاتو باندې عملو کې او فرض پوره شي. و ان کان حال خوف اوس که د ډار حالو زی شاړو خراب زیو نو لا یأتی بها ولی لأنه ترک بعذرین دا بیا پری خودل دی د عذر په وجه نو خیر دی. البحر الرائق دویم جلد صفحه 140 240 نمبر د علامه شامی عبارت درته وایم. ویأتی المسافر بسنن مسافر به سنت کوي ان کان فی حال امن و قرار که حال د امن او د قرارو و الا بان کان فی خوف و فرار که دا سوا چې وخت د ډارو د تیختیو ولا یأتی بها وهو المختار دا غوره دی لانه ترک بعذرین ځکه دا د عذر په وجه پرېښودل دي. شامی وګورئ دویم جلد صفحه ده 121. مولوی صاحب دې مسلې ته مې زور ولې ورکو؟ زور مې ځکه ورکه چې دوی د سنتو نه کولو ته زور ورکوي که نه. دوی چې په سفر وځي او څوک سنتو کی هغه ته غوسه کېږي والکه وایي په سفر کې نه کول سنت دي ګناهګار شوې. خلکو ته څه وایي؟ وایي ګناهګار شوې. تاسو ته مې 240 دلایل وې چې په سفر کې سنت کول سنت دي او پرېښودل جائز دي د عذر په وجه باندې. د عذر په وجه باندې نو دوی غلطه مسله زده کړې ده چې خلک د سنتو نه بندوي. آخري خبره به درته وکړم. محدثینو په دې مسله باندې بابونه لګولې دي. پټه مسله نه ده خو موږ او تاسو خواري نه کوو. زه درته د محدثینو بابونه وایم مختصر د اتو. سنن ابي داود کې باب دی باب تطوع فی السفر. دویم په سنن ابن ماجه کې باب دی باب تطوع فی السفر. دریم مجمع الزوائد کې باب دی باب تطوع فی السفر. سلورم مسائل امام احمد کې باب دے باب تطوع فی السفر. پینزم السنن الصغرا د امام بیهقی هغه کې باب دے باب صلاة تطوع فی السفر علی الراحلہ. شپگم الاوسط لابن المنذر کې باب دے باب ما جاء فی التطوع فی السفر. وم سنن دار قطنی کی باب دے ابواب صلاة التطوع فی السفر. اتم سنن ترمیزی کی باب دے باب ما جاء فی التطوع فی السفر. مصنف عبد الرزاق کے باب دے باب ما جاء فی التطوع فی السفر. لسم سنن مصنف ابن ابی شیبہ کے باب دے. دا بابونه چې وګورئ په خپل درته معلومات کېږي چې په سفر کې سنت کول څنګه دي. خلاصه دا راووته. خلاصه څو خبرې راووتې؟ 15 خبرې د نه یېرې نشي. اول نمبر رسول الله مبارک په سفر کې سنت کړي دي. دویم نمبر صحابه کرامو په سفر کې سنت کړي دي. دریم نمبر تابعینو په سفر کې سنت کړي دي. سلورم نمبر د سلورو مسلکونو اتفاقی مسله ده چې په سفر کې سنت کول افضل دی او ثواب دی. پنځم نمبر احناف تفسیر کوي کچیرتا سړی تعدی وا تعجیل یو یا د ډار وختو نو